الحمدلله نن په جامع دارالعلوم حقانه کې د داخلو آغاز وشو. نن چې څومره قدیم طلبه کرامو د هغې فارمونه تقسیم شول، د هغوی تجدید داخله وشو. دا منظر تاسو کتلی شئ. په دې کې د مدرسې مشران استادان دا ناست دي، طلبه کرامو هغه جنج پړتال کې د طلبه کرامو چې کوم شرایط او ضوابط ورته برابر کړي دي، هغې باندې ډیر په دقت سره هغې ته سوچ کړي. لهذا د زمانه ټوله همداسې روانه ده. که نن یو ورځ چاته چوټي میلاو شي، یو ورځ چاته آرام میلاو شي، هم تیریږي. یو ورځ چاته په مشکلات راشي مخې ته، هم تیریږي. هر صورت سره دا ژوند روان دی. ژوند هیڅ چا سره وفا نه کوي، هیڅ چا ته ودرېږي نه. که نه هغه طلبه کرام چې کوم چوټۍ د ډېر په انتظار او ډېر په شدت سره انتظار ورته، تاسو سوچ وکړئ هغه چوټۍ 3 میاشتې 2.5 میاشتې چوټۍ هم تېره شوه. بیا د بیا مدرسه شروع شو، بیا هغه کم رولز چې دي، کم روزانه معمولات چې دي، بیا شروع شول. لهذا دا ژوند همدغسې روان دی. خو که چا په دې ژوند کې د دې ژوند نه چا څو فایده واغشته، هغو ځان کامیاب کړ. او که چا په دې ژوند کې ځان کامیابه نه کړ، د دې ژوند نه څه فایده وانه غشته، هغې باندې دا ژوند همدغسې روان دی. لهذا قدیم طلبه کرام چې څومره دي، د هغوی مسله، د هغوی معامله، د هغوی ټول کیسه نن تقریبا کمپلیټ شوه. لهذا سبا نه به د خیره سره د اتوار د ورځې نه به چې څومره جدید طلبه کرام دي، د هغوی سیستم به شروع کیږي. جدید طلبه کرام چې دي، هغې سهار به هغې ته فارمونه تقسیمیږي، ماسپښین به هغې ټیسټ وي. نو ملګري دې کوشش وکړي چې په ټایم راورسي، ورنه که لیټ شو بیا به هسې ځان سره ظلم وکړي. او دې نه علاوه ملګري دا تپوس کوي چېرې په یو ورځ باندې ټیسټ هم وي، په یو ورځ فارمونه هم وي. سهار کې فرست ټایم کې 8 تر 10-11 بجو پورې فارمونه تقسیمیږي، او ماسپښین نه تر مازدیګر، ماسپښین مانځه پسې تر مازدیګر مانځه پورې تقریبا دا د ټیسټ ټایم وي. بیا لاړې شي پر چې ریزلټ ته بیا طلبه انتظار کوي. نو لهذا ملګري دي ټول بر وخت حاضري کوي. بر وخت حاضري کې دا فایده وي چې بیا سړی وروسته پښیمانه نه وي، وروسته سوچ کې نه وي، وروسته بیا دا سوچ نه وي ورسره چې کاش زه وختي تللی وی، کاش چې زه وختي تللی وی. لهذا دغسې کیسې دي. نو د قدیمو طلبه کرامو ترتیب تقریبا کمپلیټ شو. لهذا سبا نه بیا د جدید طلبه کرامو چې کوم ترتیبات دي هغه برابرو انشاءالله تعالی. الله رب العزت دې وکړي چې دا کال هم داسې ډیر په خیر او عافیت او سهولت او آرام سره دا کال هم تیر شي. الله رب العزت دې څومره طلبه کرام چې راغلي دي او راځي به د هر یو طالب علم ته الله تعالی په قدم قدم باندې اجرونه ورکړي، او کم سوچ باندې چې راغلي الله رب العزت دې د هغه سره د هغه سوچ مطابق فیصله وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو ملګری محمد یونس الوزی.